فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما طرف ته توجه کړې بیا دعا کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا د صدقې د خیرات غنم جوار اوربشي په هغه زمانه کې به خلکو راوړي صدقې فطر کې چې موږ تاسو ته سرسایو دا غنمونه دا ډیری جوړ شو ابا هريره فرمایي غټ ډیری ترې جوړ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي چې دا خو د فقراو د مساکینو لپاره وي اول به دا ورکول کېږي دا غنم او وربشي او جوار څنګه چې موږ تاسو له سرسایا پیسې فقراو له ورکو دا خو د غنمو ډیری دي په دې باندې به شپې ډیوټي څوک وکړه پیغمبر علیه السلام صحابه ته فرمایي په دې باندې به شپې ډیوټي څوک وکړه ابا هريره فرمایي رضی الله عنه او دا یاد نه صحابو کې ټولو نه زیات احادیث چې چانه روایت دي سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او څلور کالي پر سره پیغمبر علیه السلام مبارک سره کړی څلور کال اوم کال د هجرت باندې ایمان راوړ یو لسم کال د هجرت باندې پیغمبر علیه السلام دنیا ته لاړ په څلور کال کې دومره نبی علیه السلام سره په هر ځای کې ناشته په توجه باندې طالبي کړی دا په توجه باندې شاګردي کړی دا چې د مبارک ته بچاوي چې په صحابه کرامو کې 50 کال پیغمبر علیه السلام سره صحابه وخت تیر کړی خو ټولو نه زیات احادیث تانه روایت دي څلور کال پیغمبر علیه السلام سره تیر کړی دي د مبارک فرمایل چې دا وجه به بیانولا چې نبی علیه السلام مبارک سره په هر موقع کې به موجود ما او ما پیغمبر علیه السلام خبرو ته توجه زیاته کړه ټول زیات احادیث تر روایت دي صحابو کې د مبارک فرمایي چې ما نبی علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله په غنمو جوارو اوربشو په ډیرای باندې چې کوم ډیری دي هغه باندې زه ډیوټي وکړم چې ما ته چې خبره ډیوټي وکړه ابا هريره فرمایي قرآن کریم کې برکت ته بیانوم بیا دعا کوو ابا هريره فرمایي چې زراله مشپې او ډیری د غنم او د جوارو لګیدلی خلک په صدقې فطر کې نبی علیه السلام له ورکړیو چې زما شپې ځان سره وی چې اسیم زه شپې ډیوټي دا ویخ باندې صحابه کرام په وخت په قدر باندې ډېر پوهیږي موږ تاسو خو ځای کوو اکثر وخت نه ځای شي په غو شپو کې را ځای شي بار په کولو باندې پیتاوي ته ناس پیو هغه کې را ځای شي په خوب کې را ځای شي لوړګي بازار او د بر بازار موږ تاسو بازار باندې لازم کړل چې دا میو کني هغه کې را ځای شي سپینګری شو ډاګان شو او چې نیک اعمال ته سوچ کړو ډېر کمی څنګه وخت را ډېر ځای شوی الہ العالمین رحمت ګډ عبادت زموږ ته ول منظور کړه نو د مبارک فرمایي چې ماوي چې اسم شپې ز څوکیداری کړم راشه او د سوکړه او یو درکته موسمه وکړم شپې د ډېرو سره به ودرګم څوکیداری مم کړم ابا هريره فرمایي چې لاړم او د سوکړم او داس نه بعد رالم د ډېرو د کوم چې باندې وډیډیو او بشو دې سره ودرېدم او یو درکته موس باندې چې شپه الله تعالی یو درکته عبادت وکړ چې مانزه دوران کې خبره واوري مانزه دوران کې یو صاحب راغی او وی چې دغه ډیرایو ته یاد کوم چې باندې ډیریو ګرواس کیو چې دې ته لمن اورلان دکړه او خپل خوخي لمن یې ته نه ډکې کړې دې مبارک فرمایي چې ما سلام وګرځاو او سلام سره لاس نه ونیو چې لاس نه ونیو زه په فرمان راسکه دا خو د فقراو او مساکینو د غریبانو حصہ او پیغمبر علیه السلام مبارک به په خپل لاس باندې تقسیمي او ترالی زمانینی زو لاړې ما زه چوکیداری کړم په خپل سر باندې رالی او بس لمن د ډکه کړه ستاسو سره دا احساس نشته چې دا پردی حق دی دا د فقراو دی لاس نه مې ونیو چې ما ورته وفرمایل نن د ځان سره ایثارو سبای به پیغمبر علیه السلام په دربار رسالت کې حاضروم چې څیر ته وی محبوب او کریم آقا علیه السلام خپل خوخه چې ما ته ډېر زارای وکړي زه غریب ما زما ډېر لوی کوم براو زما ماشومان دي او زما بچی دي او خیر دی زه محتاج یم ما پرېګه ډېر زارای راته وکړي چې ما ورته وی چې بس ما زړه پوزې ده چې غنم بیرته واپس واچوه غنم مې په واچول او دا مې ورته وی چې بیا را نشي اوس ته معاف کوم چې بیا را نشي بس وعده را سره وکړه بیا باندې راځم لاړ چې کله لاړ امام بخاری حدیث روایت کړی ما ورته وایم ترجمه یې کړم د حدیث د مبارک فرمایي چې کله سحر شو چې زما په زړه کې وی چې زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا راځم او هغه بیگانه غزل کی سبا ورته کړم چې یا رسول الله مبارک داسې کیسه را سره وشو ابا هريره فرمایي خدای نبی علیه السلام شان ته وګوره او دا شان ګوره یاد لري هر څوک نار ته بیانې نن سبا
کتمان د علم ډیر زیات دی علما چې اکثر هغه حق خبره چې پته ورته لګي که دا خبره ما عوام الناس ته وکړه ما نه اوري ما پرېږدي او حق پته ورته لګي هغه خبره څوک شاته نه کړه دا یاد لرئ خو الحمدلله زموږ تربیه داسې ده چې موږ دې ته نه دي کتلي که موږ سره یو کس پاتې کېږي او که موږ سره 100 کسان پاتې کېږي او که په یو خبره باندې موږ نه 200 کسان اوري او که موږ نه 300 کسان اوري الحمدلله په هر میدان کې حق خبره کړې دې خبره خیال موږ نه ساتله موږ به رب کائنات له څه جواب ورکوو موږ به رسول الله مبارک له قیامت په ورځ باندې څه جواب ورکوو چې یا رسول الله ستا د دین یو کمزوري خادمانو موږ دې وجې نه حق خبره پټه کړه چې ما نه به کس واوړي ما به کس پرېږدي موږ جماعت به کم شي 100 کله تېره زموږ جماعت کم شي 100 کله تېره موږ نه خلک لاړ شي خو الحمدلله حق بیانول دا زموږ دستور دی الحمدلله دا حدیث تاسو څوک نه بیانوي امام بخاري نبی علیہ السلام شان ته ګوره نبی علیہ السلام علم ته ګوره ابا هريره فرمایي ما به ورته کیسه کړی ځکه چې کار خو ابا هريره سره شوی دی پیغمبر علیہ السلام مبارک خو هلته نه و ابا هريره فرمایي بخاري اوچت کړی د حدیث الفاظ دا دي ابا هريره فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام دربار رسالت ته رالم او ما اراده وه چې بیګاني غل کیسه ورته وکړم خبر یې کړم وایي چې څنګه رالم پیغمبر علیہ السلام راته په خپله باندې فرمایي زما نه وړاندې شو راته ویې فرمایل ابا هريره بیګاني غل سره راسه وکړه سبحان الله نبی علیہ السلام راته فرمایي ما باندې نبی علیہ السلام وړاندې شو راته فرمایي بیګاني غل سره ابا هريره څه وکړه چې ما ورته بیا کیسه وکړه دا نبی علیہ السلام هغه علم او شان دی چې رب کائنات هر څه خبر کړی دی رب خبر کړی دی زما او ستا ورسره څه کار دی او الحمدلله چې زما او ستا داسې شان والا نبي امتیان یو دا خو د فخر خبره ده د خوشحالۍ خبره ده ولې انسان په دې باندې خفه شي الحمدلله موږ فخر کړو په خپل نبي باندې او د هغه په شان باندې چې ما ورته وفرمایل قربان کیسه ده تاسو ته خو ختم ده بیګا داسې راغلی لمن یې ډکوله ما ګیر کړ او ډېرې خوارۍ زارۍ یې وکړې پرې مخوده او څه راته ووي بیا به نه راځم خلک هیڅ دیوال شان علم نشته پیغمبر علیه السلام سره دا حدیث د امام بخاري ذات قیامه ورځ شپه به کله راځي 15 غنټې بعد به راځي 10 غنټې بعد به راځي شپه ابا هريره نبی علیه السلام ته څه فرمایي غل راته ووي چې ووي دغه کس راته ووي چې بیا به نه راځم ابا هريره ته پیغمبر علیه السلام فرمایي دروغ یې ورته ویلي نن به بیا راځي نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول الله دروغ یې ورته ویلي نن به بیا راځي ابا هريره فرمایي چې زما دا صحابه عقیده وه په حضرت رسول الله زما یقین پیدا شو چې دا غل به نن خامخا بیا راځي ځکه رسول الله وفرمایل چې زه بیا ماښام دویمه شپه ده بیا په نفلو باندې ولیاړم او ما ته یقین حاصل و چې راځي به ځکه چې ما ته رسول الله فرمایلي و چې راځي به وایي چې هماغسې په نفلو ولیاړم بیا راغی چې بیا راغی بیا غنمو ته ورلاندې دی او خپله زوله یې ټکه کړه روان دی سلام مو وګرځاو بیا مې راټینګ کړ ورته مې وي چې ګوره ته بیا رالې بېګا له ما سره واده کړې وه چې زه به نه راځم او په دې نیت باندې ما پرېښودې وی چې بیا یې ما ته زاري شروع کړه چې زه غریب یم فقیر یم او مسکین یم او زما کومبله او زما ماشومان دي ما لپاره عیال دی زه ډېر محتاج یم ما باندې وزیرږه وی چې ما ورته وویل چې غنم بېرته واپس واچوه او اوس سهار ته نبي علیه السلام ته وړاندې کومه وی چې وعدې را سره بیا وکړه چې بس بیا نه راځم دا یو پیره مې بیا پرېږده بیا نه راځم دی مبارک فرمایي صحابه کرام دي زړه نه مهربان دي شفیق دي وی چې پرې مې ښوده چې ځه خو چې بیا رالې بیا به حضرت رسول الله ته وړاندې کومه دی مبارک فرمایي سهار بیا رالم پیغمبر علیه السلام دربار رسالت لا چې زه بیګانۍ خبره ورته وکړم وی چې نبی علیه السلام را باندې بیا وړاندې شو راته فرمایي ابا هريره بیګاني غل سره څه وکړه بیا وی چې ټوله کیسه ما پیغمبر علیه السلام ته بیا وکړه وی چې نبی علیه السلام راته وفرمایل څه ورته وویل وی چې ما ورته وفرمایل یا رسول الله ما ته وفرمایل زه به بیا نه راځم وی چې نبی علیه السلام راته وفرمایل دروغ یې ویلي نن شپه به بیا راځي دریم ځل دی مبارک فرمایي چې بس دې کرته مې ورته ښه پخه اراده کړې وه چې بس اوس خو به راځي خو لاس نه به یې نسم او سهار تړم به یې ځان سره شپې او سهار به یې حضرت رسول الله ته وړاندې کوم وی چې ما خبره وه چې په درېیمه شپه باندې په مونځ ولیاړم دغه صاحب راغی بیا او بیا یې د خپل د زړه مطابق لمن د جوارو د غنمو ډکه کړه او چې کله ما لاس نه ټینګ کړ وی چې ما ورته وفرمایل چې بس دریم ځل زه په تا خبره باندې نه غولګم او نه دریم ځل ستا په خبره باندې زه دوکه کږم اوس را ځان سره تړم د ستن پورې او سهار به حضرت رسول الله په دربار رسالت کې وړاندې کوم
چې څه درته وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خپله خوښه وي چې هغه ته پته ولګي د ابا هریره فرمایي چې ابا هریره دې دریم کرت یې ما د پرېښودلو په موډ کې نه دی ما نه پرېږدي وي چې ما ته یې ووایي دغه صاحب چې داسې کار دی چې زه به ته یو داسې خبره وکړم هغه حدیث ما ته دې خبرې لپاره ووایي ټول حدیث د قرآن برکت په وایي ته خبره کوم وي چې راته ویې وي چې هغه داسې کار دی زه به داسې یو خبره ورته وکړم چې هغه ډېره د فایدې خبرې او دې نه مخکې به دا خبره تا نه اورېدلې نو زه به ورته هغه خبره وکړم ته زما د هغې خبرې په بدله کې پرېږده او که دا خبره داسې خبره وه چې تا اورېدلې وه دې نه مخکې تا ته معلومه وه ما مه پرېږده ابا هریره فرمایي صحابه کرام خو د علم د زده کړې سخت حریصان وو چې علم زده کړو نوې خبره زده کړو ابا هریره فرمایي چې ما ورته وفرمیل صحیح ده هغه خبره ما ته وکړه چې کومه د فضیلت والا خبره ده که ما ته نه وه معلومه او ما درنه زده کړه هغې په بدله کې د نن پرېږدم وی صحیح شوه فیصله مو ورسره وکړه وی چې ما ورته وفرمیل چې هغه خبره راته وکړه خبره څه ده وی چې ما ته یې وویل چې قرآن کریم مبارک کو پېژنې چې ما ورته وویل چې الحمدلله زموږ کتاب دی نبي علیه السلام باندې نازل کړی کتاب دی وی چې ما ته یې وفرمیل چې په هغې کې یو آیات دی آیات هغې ته آیات الکرسي ویل کېږي الحمدلله زموږ او ستاسو ټولو بس دی آیات الکرسي ویل کېږي چې ما ورته وویل او بالکل په هغې کې یو آیات دی آیات الکرسي ورته ویل کېږي وی چې ما ته یې وفرمیل چې کوم یو انسان شپې یو ځل په خپله بستره کې په وخت د آرام کې یو ځل د قرآن کریم مبارک دغه آیات الکرسي ووایي نو په دغه انسان باندې رب کائنات د طرف نه اسمانونو نه رب کائنات یو فرشته مقرر کا تر سحر پورې د دغه انسان او د دغه انسان د کورنۍ حفاظت کا سبحان الله ګوره یو ځل آیات الکرسي مونږ تاسو یو کنه چې کور تم خیری بچو تم خیری شپې زموږ تاسو ذات ته خیری یو ځل اگر دومره اعزاز دی دومره خیر او برکت دی چې اسمان نه رب کائنات فرشته را لګي پستا یې مقرر کوي یعنې گویا کې فرشته ستا څوکیداره ګرځي ستا د بچو څوکیداره ګرځي او تر سحر پورې ستا حفاظت کوي نو چې چا یو ځل آیت الکرسي وویله شپې هغه ته یو قسم مصیبت نشي رسېدلی دا زموږ ایمان دی چې دا خبرې راته وکړه چې ما دا خبره نه وه اورېدلې چې ما پرېښوده چې ما ورته چې ځه لاړ شه چې کله زه بهر رالم ګوره دې حدیث کې لږ سوچ کړی حدیثي او چې څوک یې ورته بیان کړه په هغې کې ډېرې خبرې دي دا ټولې خبرې ابا هریره او دغې صاحب شوي دي پیغمبر علیه السلام خو نه دی موجود نبي علیه السلام مبارک خو نشته نه نبي علیه السلام لیدلی دی نه ورسره نبي علیه السلام ملاقات شوی دی 3 ورځې ورسره ابا هریره ملاقات شوی دی پیغمبر علیه السلام نه دی موجود حدیث ته سوچ کړئ کله چې دی سحر راغی پیغمبر علیه السلام په دربار رسالت کې حاضر شو ابا هریره ورته فرمایي دی مبارک فرمایي چې ما ورته قصه کړه بیا را باندې پیغمبر علیه السلام وړاندې شو راته ویې فرمایل ابا هریره بېګاني غل سره څه وکړه ابا هریره فرمایي وایي چې په درېیم ځل باندې ما ورته وویل چې یا رسول الله هغه ما پرېښوده خو په یو خبره باندې سودا ورسره ما کړې وه په یو خبره باندې ما پرېښوده په څه خبره باندې ما پرېښوده وایي چې په دې باندې ما پرېښوده چې ما ته یې ووایي چې داسې یو خبره ما ورته وکړم چې د فایدې خبره به وي د خیر او د برکت خبره به وي او دا یعنې سودمنه خبره به وي فایدهمنه خبره به وي هغه خبره به ځان ته وکړم او هغې بدله کې ما پرېږده یا رسول الله ډېره ښایسته خبرې راته وکړه بس هغه خبره ما ته زده کړه او هغه صاحب ما درېیم پیرم پرېښوده چې کله ما دا خبره ورته وکړه دا ټکی واورئ چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک راته وویل چې څه شي خبرې راته وکړه ابا هریره فرمایي چې ما ورته وفرمیل چې دا خبرې راته وکړه چې قرآن کریم کې یو آیات دی هغې ته آیت الکرسي ویل کېږي کوم یو انسان چې د قرآن کریم دغه عیسه په بستره کې یو ځل ووایي رب کائنات اسمان نه فرشته رالګي او فرشتې په ذریعې باندې سهار پورې حفاظت کوي سبحان الله چې کله ما دا خبره ورته وکړه نبي علیه السلام راته وخندل راته فرمایي وی چې خبره یې رښتیا کړې خو کس دروغجن دی خبره یې رښتیا کړې خو دا کس دروغجن دی چې ما ته یې فرمایل ابا هریره تا ته پته لګي دا 3 شپې تا له څوک راغی دا څوک و تا ته پته لګي ابا هریره 3 شپې ورسره تېرې کړي دي او پته نشته ورته چې دا څوک دی مکالمه یې ورسره کړې ده مباحثه یې ورسره کړې ده خبرې یې ورسره کړي دي پته نه ورته لګي دا یاد لرئ ګوره نبي د صحابي په شان ته هم نه دی او صحابي هم نه نبي په شان ته نه دی نو بیا زما او ستا د نبي په شان ته څنګه یو نبي د زما او ستا په شان ته څنګه دی نبی علیہ السلام چې نبی هغه بې مثله او بې مثاله وي
په غونډ امت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او نبی په شان ته هیڅ څوک هم نه ورنه صحابي سره 3 ورځې تیرې کړې دي چې ما ورته وفرمایل چې یا رسول الله ما ته پته نه لګي چې هغه څوک پیغمبر علیه السلام نه موجود نبی علیه السلام نه موجود نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ابا هريره هغه 3 شپې چې کوم یو انسان راغی او تیر پازاب کړی هغه شیطان دی نبی علیه السلام شیطان براغه د انسان په جامه کې ستا په عبادت کې به خلل اچاوه نو خبره یردا رښتیا کړی دا خو کس دروغجن دی همدا څه خبره چې شیطان دې دروغجن په دا خبره یې رښتیا کړی دا نو صاحبانو دا یاد